السلام علیکم. پاکستان کې خو د ظلم یو داستانونه پراته دي. په هر دور کې طاقتورو خلکو په کمزورو باندې ظلمونه کړي، خو کله ناکله هغه کمزوري خلک چې کله اراده وکړي چې موږ د طاقتورو نه بدلالو، نو بیا هغه یو داسې داستان جوړ شي چې د تاریخ حصه وي. نن درته یو ډیره تاریخي کیسه وایم د سند یو غریبه ښځه چې د هغې نوم مایجند و. د هغې سره چې کم ظلم شوی او هغې چې بیا کم د ظلم خلاف جدوجهد وکړو، د تاریخ حصه ده. او د دې ویډیو پوره وګورئ ځکه تاسو ته پکې ډېر عبرت میلاو شي او حوصله به سره میلاو شي چې ظالم هم هر څومره ظالمي، خو چې ته ورته ودرېږې نو د هغه ظلم یو وخت کې ختم شي او هغه خپل انجام ته ورسي. هغې دپاره د ظالم خلاف ودرېده ډېر ضروري دي، د هغه لاس ورکول ضروري دي او جدوجهد کول دي، احتجاج کول دي. په 5 جون 1992 کې په ټنډو بهاول د سند یو کلی دی، پای کې وجیبه واقعه وشوه. د فوج یو میجر ارشد جمیل نومو، د خپلې کمنۍ سره و. هغه 9 کسان زمیندار چوت کړه او د جامشورو سره خواته د سند دریای سند په غاړه یو وړل او ټول شوټ کړه، مړه کړه. 9 کسان تاجران د هغې ځای نه چوت کړل د کلي نه او د جامشورو کې د دریای سند په غاړه باندې مړه کړه. دا خبر چې پیلاو شو په میډیا باندې، عام الکترونیک میډیا کنټرول وا، صرف پی ټی وی و، بل سوشل میډیا فیسبوک دا شیزونه نه او اخبارو. سار په اخباراتو کې غټ غټ دا خبر ولګېدو چې د انډیا 9 دهشتګرد چې کوم را د انډیا انټیلیجنس ایجنسی دا را ټرین کړي هغه فوج مړه کړه او دی ډېر لوی سازش او شکر دی چې پاکستان سلامتۍ ته کومو خلکو خطره وه ټول مړه شو. په دې باندې هر پاکستانی خوشحاله شو ځکه چې موږ خو د خپل فوج او د ملک سره ډېره مینه کوو چې شکر دی زموږ بادر فوجیانو دغه دشمنان مړه کړه او ملک بچ شو. دا لاشونه چې 9 د کلي ته راله نو هلته کې ټولو میندو جړا شروع کړه. دا لاشونه اصل کې د غریبو زمیندار وو او ولې دا مړه کړه، دا درته یو 2 سټیپه پس دا کیسه کوم چې ولې دوی مړه کړه. میجر ارشد جمیل هغوی سره څه دښمني وه چې مړه یې کړه. هغه چې کور ته راله پای کې یو ښځه وه، ټولو ښځو جړل، یوې ښځې نه جړل. د هغې پکې 3 مړي پراته وو. د هغې پکې د ښځې نوم و مایجند و. د مایجندو 3 لاشه پراته وو، 2 زامن وو، د یو بادر نوم و، د یو منټار نوم و او یو یې زوم و حاجي اکرم. دا 3 کسان پراته وو ورته لاشونه او خلکو چغې والې جړلې چې دومره کوهرام په یو کلي باندې 9 مړي ورشي، دا ډېر ګران کار دی او بیا په یو کور کې 3 ځوانان راشي. خو مایجند ووی چې یو وخت به جاړم، بار بار نشم جړی چې کله زه د دې قاتل پانسۍ ته ورسوم، انجام ته ورسوم، اله به جاړم، هسې نه جاړم. هغې لوپټه د سر نه راکوزه کړه، ملا یې پې وتړله، مړي چود شو، مړي ښخ شو او بیا هغې اخبارونو دفترونو ته لاړه او احتجاج یې شروع کړو. هغه احتجاج چې رو تیز شو، اخبارونو کې وله دغه ورکړه، نو دا ثابته شوه چې میجر ارشد شکیل د دغې زمیندارو سره د ځمکې لانجه وه او د دا بېګناه خلک مړه کړه او دا ډرامې دا شکل ورکو چې غالبا دا د هندوستان جاسوسانو، دهشتګردو او راغلیو د پاکستان خلاف کار کو. دا د نواز شریف وزیر اعظم توب و. بیا په 24 جولای باندې دا خبره ډېره په اخبار کې پرنټ کېده شروع شوه، د هغې احتجاجونه د مایجنډو هغه ډېر زیات تیز شو. نو بیا جنرال آصف نواز په 24 جولای باندې د نواز شریف سره میلاو شو او هغوی دا فیصله وکړه چې د دې میجر ارشد جمیل دی کورټ مارشل وشي. چې کله انکوایري وشه کورټ مارشل کې دا ثابته شوه چې هغه 9 په 9 بېګناه خلک وو. د میجر صاحب خپل ذاتي انتقام دپاره د فوج نوم استعمال کړی او خلکو نه د ملک دشمن جوړ کړي او مړه کړي وو. هغه چې کورټ مارشل وشو نو میجر ارشد جمیل ته د پانسۍ آرډر میلاو شو او د هغه 14 ملګرو ته عمر قید میلاو شو، کم فوجیان چې کمنۍ کې و د ظلم کې ورسره شامل وو. بیا داسې چلو شو چې په 13 ستمبر باندې
1993 کې د چیف صاحب د اپیل خارج کو د معافی نو معافی د پانسه نه د معافی هغه درخواست ورکړو او هغه آرمی چیف خارج کو چې نه تعالی پانسی پکار ده بیا هغه یو درخواست کو په هغه ورځو کې پریزیدنت لوغاری حکومت چینج شو 1996 کې د بېنظیر حکومت نو پریزیدنت لوغاری هم فاروق لغاری چې داغه هغه اپیل مسترد کو خو هغه یو کار وکړو هغه باندې د پانسه عمل درآمد هم روکاو کو چې اپیل خارج شو پانسی به ورکوي خو لا اوس به نه ورکوي ډیلی ټیکټکس وي تاسو ته پته ده چې طاقتور بچ کولو له دنیا خلک راشي د غریب او مظلوم سره څوک ودرېږي طاقتور سره خو هر سړی ودرېږي چې دا کار وشو په 14 جولای باندې فاروق لغاری اپیل مسترد کو خو پانسی ولا روکاو کړه چې د دینه مایوجندي خبر شو نو هغه بیا راوته دوباره چې دوی خو له پانسی نه ور کوي نو په 11 سپتمبر 1996 کې مایجندو د حیدرآباد پریس کلب مخې تراله او داغي دوه لونو په ځان باندې تیل واچول او ځان یې وسوځو دا هنګامه چې شروع شو هغه بیا یو ملک یو هنګامه جوړه شو په اخباراتو کې چې دا ظلم دی درې کسان مو ته مخکې مړ کړي دي اوس ول پانسی نه ورکوي نو مایجندو دوه لونو په ځان باندې تیل واچول د حیدرآباد پریس کلب مخې ته او هغه دا و 11 سپتمبر 1996 هغه التبیا ځان وفات کو دغه چې ډیر زیات تیز شو چې اوس خو خلک ډیر زیات بلودي او د میجر خلاف نفرت ډیر زیات سیوا شو نو بیا په 28 اکتوبر 1986 کې په حیدرآباد جیل کې میجر ارشد جمیل پانسی ورکړه او چې پانسی ورکوله نو مایجندو جیل ته راوستې وه هغې نه یې تپوس کو چې ته معاف کې هغې وی چې بالکل نه معاف کوم دا زمونږ د کلي زما د بچو د 9 کسانو قاتل دی چې بېګناه یې وژلي دي او چې کله میجر ارشد جمیل له پانسی ورکړه نو مایجندو د سترګې نه یو اوښکه ووته او په دې کوت مخ کې جذب شو او هغې ووی چې اوس زما د بچو اجړه نن پوره شو دا یو داسې کهانی وه د مایجندو چې ډیره غریبه کسانه وه په هر اداره کې داسې خلک چې د خپل ذاتی مفادات دپاره هغه هر څه بدنام کی په فوج کې به هم دغه کسو چې هغه د فوج ټول هر څه بدنام کړه خو الله پاک چې کله په پکړ کې راغی نو بیا د مایجندو غونته کمزوره ښځه چې پوره ریاست لرزاو کړی هغه پوره فوج ته ولاړه وه پوره حکومت ته ولاړه وه او د عوامو په طاقت باندې هغې میجر له پانسی ورکړه کم چې د هغې بېګناه زامن زوم او د کلي خلک وجلو امید لرم ستاسو به د مایجندو کیسه خوښه شوي دا د عبرت کیسه ده چې کله نه کله کمزوري خلک هم اراده وکړي چې موږ دا نظام بدلو موږ د دې ظلم خلاف ودرېږو نو بیا یې هېڅوک نشي روکولی او ظالم همیشه د زړه کې ډېر کمزوري سره چې هر څومره طاقت وي هغه سره چې هر څومره ټینکونه ګولۍ ټوپکې وي خو ظالم په زړه کې ډېر یرندونکي د مایجندو کیسه چې تاسو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ او د دوستانو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم د مایجندو غونته عظیمې ما د جدوجهد پته ولګي سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته